السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. د زمونږ ملګری یا فرزند ډیر ښه خوب لیدلی دی. رسول الله صلی الله علیه و آله وبارک وسلم فرمان علی شان دی: من رآنی فی المنام فقد رآنی فإن الشیطان لا یتمثل فی صورتی. گو کہ دوی د محبوب پاک صاحب الاولاق صلی الله علیه وسلم دیدار نه وکړو، لیکن دوی ته احساس وشو. دغه احساس چې دی دا هم یو شانته دیدار دی. اور کوم کیفیت چې دوی په خوب کې لیدلی دی دا کتب غوث اور ابدال باری لیدلی دی. کتب غوث اور ابدال چې دی دا یو قسم تعین دی. دا داسې دی یو کتب یو غوث یا یو ابدال دا کې چې کومې دی دنیا نه هغه جهان طرف ته ارتحال او فرمایي نو هغه ځای بل اونسي. یو کتب لاړ شي دی دنیا نه هغه په ځای بل کتب راشي. یو غوث لاړ شي هغه په ځای بل غوث راشي. ابدال کې یو کس لاړ شي نو هغه ځای کې بل ابدال راشي. دا رجسټر دوی د دغو قسم ته اولیاء اکرام ولیدلی دی. اور دا تمام منظوره محبوب پاک صاحب الاولاق صلی الله علیه و آله و بارک وسلم په سفارش باندې کیږي. دا خبره هم ډیره مزیداره لیدلې ده. دا خوب ډیر ښایسته ډیر رښتیا دی. باقي څنګه چې وویل الله تبارک وتعالی فرمان دی: وتعاونوا علی البر والتقوى ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان. نو دا بر اور تقوی کارونو کې یو بل سره استمداد تعاون اور تعلق دا ډیر ضروری دی. اولیاء اکرام باره کې یو حدیث قدسی دی: اولیاء فی قبائی لا یعلمهم غیری. زما اولیاء زما په قبا کې دي ما نه علاوه بل څوک نه پیژني. دا روایت حضرت شیخ ابوبکر القطانی رحمت الله علیه په خپل رساله کې هم لیکلی دی. څومره پر چې اولیاء اقسام څنګه په دنیا کې چې یو دی مثلا دا ډایرکټر دی، دا وایس چانسلر دی، دا جنرال دی، دا منسٹر دی، دغه شان روحانی سلطنت کې عہدې وي. ټول نه اعظم اور اکبر عہده خاتم الانبیاء مرسلین صلی الله علیه وسلم سره دی چې باعث تخلیق کائنات دی. بیا تمام انبیاء علیهم السلام، رسل عظام علیهم السلام مرتبی دی. هغه نه پس بیا د محبوب پاک علیه السلام چې اهل بیت اطهار دی هغوی مرتبه دی، امهات المؤمنین، صحابه کرام. هغه نه پس به د اولیاء مراتب شروع شي. هر نبی علیه السلام په امت کې اولیاء راغلی دي. ټولو نه زیات اولیاء سرکار دو عالم صلی الله علیه وسلم په امت کې دي. دا یو شانته د سرکار دو عالم نبی رحمت صلی الله علیه وسلم نائبین دي، خلفا دي. مثلا عروس هغو اولیاء ته وایي چې چهار اطراف باندې مشرق مغرب شمال جنوب باندې متعین دي، په خپل ځای باندې وي. دغه شان اوتاد هغه زبرګان دي چې هر خطې کې یو اوتاد کې یو زبرګ ضرور وي، هغه په خپل مقام باندې هغه هم خوسیږي را خوسیږي نه. اوتاد اصل کې میخ ته وایي چې هغوی چې کوم ځای هغې ته تجویز کړی دی نظام طرف نه، نظام ولایت طرف نه، هغه ځای کې هغه وي. هغه نه علاوه ابدال د دوی تعداد چې دی هغه متعین دی. 41 کسان که چېرې یو ته لاړ شي بل هغه ځای واخلي، بل کتب یا غوث دی هغه ابدال ځای واخلي. دی باره کې سرکار دو عالم حدیث هم دی: کانو علی خلق ابراهیم. دا د ابراهیم علیه السلام په اخلاق باندې وي. هغه نه علاوه نجبا، نقبا، ابرار، اخیار ډېر وي. الله تبارک وتعالی د هغوی درجې بلندې کړي. باقي دا خبره چې نن دور کې اولیاء کم دي. اولیاء کرام
نه یو زمانہ اور عصر هم خلی نه دی، یو زمانہ یو عصر یو ځمکه هم هغوی نه خلی نه دی، لیکن هغوی تعارف موندل، هغوی سره مانوس کېدل، هغوی سره ملاقات، دا خبره تلاش حق سره تعلق ساتي. چا چې تلاش وي هغوی ته الله تبارک وتعالی هغوی ملاقات نصیب کی. ها د زمونږ دور چې دی دا کې قحط الرجال شته دی، هغه خبره خپل ځای کې دی، قحط الرجال خبره خپل ځای کې دی، لیکن اولیاء په هر دور کې موجود وي. ها هغوی ته رسېدل یو تلاش، یو طلب، یو ذوق لري او هغه د پر ذوق طلب او تلاش پکار دی. الله پاک دې مونږ ته نصیب کی. جزاکم الله.